بسم الله الرحمن الرحیم. معزز و محترمو، دا یو حدیث دی زما په مخ کې او د نبی صلی الله علیه وسلم وصیتونه دي حضرت انس بن مالک ته. دا په ما باندې ډېر خواږه ولګېدل، نو زړه مې وغوښته چې دا ستاسو سره شریک کړم. حضرت انس صاحب فرمایي اوصانی النبی صلی الله علیه وسلم بخمس خصال. نبی صلی الله علیه وسلم ماته د 5 صفتونو وصیت کړی و. فرمایلی یا انس اسبغ الوضوء یزد فی عمرک. انس اودس پوره کوا، کامل اودس کوا، په عمر کې به دې زیاتوالی وکړی شي. او دویم راته ویلي وسلم علی من لقیک من امتی تکثر حسناتک. زما د امت نه چې کوم کس تا سره ملاویږي نو په هغه باندې سلام کوه، ستا نیکۍ به سیوا کیږي. و اذا دخلت فسلم علی اهلک یکثر خیر بیتک. کله چې ته خپل کور ته داخل شي نو په خپل اهل و عیال باندې سلام اچوه، ستا د کور چې کوم خیر دی هغه به سیوا شي. او څلورمې راته وفرمایل وصل صلاة الضحی. د څاښت مونځ کوه فانها صلاة الاوابین قبلک. ستا نه مخکې چې کوم الله تعالی ته راګرځېدونکي خلک تیر شوی دی دا د څاښت مونځ د هغو مونځ و. پنځمې راته وفرمایل یا انسو ای انسه ارحم الصغیره. په ماشوم باندې شفقت کوه ووقر الکبیره، او د مشرانو عزت کوه. تکن من رفقائی یوم القیامه. د قیامت په ورځ باندې به ته زما د ملګرو نه یې. الله یې د عمل توفیق راکړي.